بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری عمران بنيري یم او دا وخت په افغان مهاجر کیم بازار کې ولاړم. په هغه موبایل دکان کې زیا موبایل زون کې ولاړم د کم سره چې پرون جالسازیانو یا دوکمارو او پراډ کړی دی او په پراډ باندې ته 1,000 روپۍ چې دی د لاسونو په صفایه باندې وړي دي. هغه واقعیا دي سره څنګه راغلی د دینه ته پوس کو چې دغه واقعیا څنګه رااله او سوره پیسې د دینه وړي دي او څنګه ته وړي دي. زیا وای دا راته وایا پرون ستاسو یو ویډیو دا په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته په ګردش کې ده چې د دینه کسانو 17,000 روپۍ وړي دي. دا واقعیا څنګه رااله دغه راته په ډیټیل لږ ووایه. دوی پرون راغلي پرون نه بله ورځ ماښام کې راغلي هلته راغلل دوه کسان وو یو ورسره زنانه وه. ما ته یې وویل چې مونږ راغلي یو د بار نه او دغه د سعودي نه راغلي یاستو په بله ژبه نه پوهېږو انګریزي باندې وایي څه ناڅه پوهېږم او ما څه ناڅه پرې پوهېږم. نو وایي دغه دی وایي زموږ سره دغه دی 2,000 ډالر دي دا یې مونږ ماتوو وایي ته مونږ ته د پاکستان دا کرنسي وښیه وایي مونږ یې نه پېژنو. هغه ویډیو کې ښکاري تا نه څه اخلي. اول یې ما نه دغه واخیسته کالیډر واخیسته 50 روپۍ. نو ده ما نه جیب نه ټولې پیسې راوباستلې وایي زه نوټونه نه پېژنم هېڅ نه ځان له واله ده لکه ما ته ځان مکمل ساده کړي چې زه نه پوهېږم. نو بیا ما ته وویل چې زه ډالر ما ته کرنسي وښیه. ما ورته د ګډۍ نه مې ورته پیسې راواخیستلې ما دا کرنسي ده نوټونه مې ورته په لاسو کې ښودل ما دا 500 ګون دی دا زرګون دی او دا 15 ګون دی. نو ده هغه دی دا نوټونه ما نه دا کرایه کړه ټول یې ما نه واخیستل. نو وایي په لاسو کې اړه وراړه نو د لاسو صفایي سره ده دا پیسې سوره پیسې ولا تا ورکړې وي او چې واپس درکړې بیا تاسو څنګه پوه شوئ چې د زمانه پیسې واغستې؟ ما ورله 18,000 روپۍ ورکړلې چې د په لاسو کې اړولې راړولې. نو هغه ټیم کې پوه نه شوم دوی څنګه باب ووته. نو زما زړه کې شک شو دوی ما نه چېرته پیسې نه وړي. چې ما دوباره پیسې وشمارلې نو هغه کې 43,000 روپۍ 43 پاتې وي او 7 یې وړې وې. نو بیا څه راپورټ خو وکړو څه چل کړو؟ بیا مونږ هېڅ هم نه وو کړي څه راپورټ هم نه وو کړی. بیا پرون ولدار صاحب راغلی څه خبر شوی بیا یې نه وروسته مونږ راپورټ وکړي. لکه مطلب تا نه صرف 18,000 روپۍ تا راوویستې ولې شمارلې اول هغې له دې لاسو کې ورکړې هغه لاسو کې اړې راړې لږ ساعت پس هغه جیب ته لاس ومنډې او بیا سمدستي لاس راوباسي بیا سمدستي لاس راوباسي. چې تا د هغې نه پس کېښودې او بیا دې وشمارلې چې دوی ووتل نو زه زړه کې لږ شکي وم که نه نو ما پیسې وشمارلې هغې کې 17,000 روپۍ کم وې. صحیح. ملګرو د زیا موبایل زون د مالک خبرې اترې تاسو واورېدې. پرون دې سره هم دقه واقعه راغله چې د دې کومه کیمره لګېدله په دوکان کې دا شاته ښکاري هغې کیمرې دغه کسان اخیستې دي چې یو سړی راشي یو زنانه راشي او دې سره په انګلیش کې خبرې کوي چې موږ په پاکستانو یا اردو یا په پښتو یا په دې ژبو باندې نور باندې نه پوهېږو. په انګلیش کې دې سره خبرې کوي لاول دته وي چې موږ لکه ریډر راکړه چې دې ول هغه ورکړي د هغې 50 روپۍ قیمت دی او هغه دله ډالر سم شی راوباسي چې دې نه ځان له واله دې ورته وایي چې یاره ډالر خو موږ نه لو پاکستاني کرنسي راکړه. هغه ورته وایي چې موږ سره نشته دی موږ ډالر ایکسچینج کو بیا به دغه کو ته موږ ته پاکستاني کرنسي وښیه موږ پاکستاني کرنسي نه پېژنو هسې نه چې بل څوک موږ دوکه کړي کمې پیسې راکړي یا غلط لوټونه راله راکړي. دې ورته لاول په هغه ویډیو کې ښکاري چې د 5,000 روپو لوټ ورته وښي دې ورته وایي چې دا د 5,000 روپو لوټ دی. هغه ورته وایي ما ته فرش لوټ وښیه د هغې نه پس ورته دې بل لوټ وښي بیا ورته بل وښي هغه ورته وایي دا ټولې ما ته وښیه چې دا څنګه پیسې دي چې موږ څوک دوکه نه کړي. دې د ګلې نه 18,000 روپۍ راوالي دې ځای باندې هغه کس ولاړي هغه له لاسو کې ورکړي هغه داسې لاسو کې دا پیسې اړې راړي واپس یې دله ورکړي او صرف جیب ته لاس ومنډي په ویډیو کې ښکاري او د هغې نه پس چې دې ووځي دې وي چې زما شک پیدا شو چې یاره د پیسو سره دې چې داسې چل وکړو او چې دې واپس وشمارې نو 43,000 روپۍ او باقي 17,000 روپۍ چې دي هغه ته هغې په دې دغه باندې وړي دي. نو که ستاسو دوکان ته هم داسې څوک راشي کاروبار تاسو کوئ د هر څه چې کوئ د موبایلو کوئ د کپړۍ کوئ د بل څه کوئ نو هغې له دغسې ټولې پیسې مه راوباسئ مه ورکوئ وله ځکه چې دوی هم په خپله اوس دغه دي چې یاره ما دا زما نه غلطي شوې ده چې ما دله 18,000 روپۍ لاسو کې ورکړلې. ډېره مهرباني.